إسلامية قلبي وروحي آح في ولساني. دا الخيام نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې خوشاله او سوکاله به یې. د روژې مبارکه میاشت ده او یقینا چې د ایمان او د صحت په بهترین حالت کې به یې. ګرانو ملګرو، زما د خوږ ملګري واجد مشال د تحقیق د ریسرچ لپاره د یو بوټي چې سیلیبم میورانیم اسنسی نوم دی او په پښتو کې په مختلفو نومونو بللی کېږي. څوک ورته ازغکۍ وایي، څوک ورته سپینه غنه وایي. نو د دغې دپاره ډیټا کلیکټ کولو، نو په دغه سلسله کې زما خواږه ملګري اجاز الله قاري صاحب، مراد ملنګ او منصور محمود هم را سره دي او بردیر ته راتلو اراده م کړې ده. سهار موږ د خپل سفر آغاز وکړو او بیا تیمرګره، خال، رباط، خاګرام، واړی، داروړه، صاحب آباد، چوکیاتن او د دې ټولو علاقو نه موږ تیر شو او شیرینګل ته ورسېدو. په ټوله لار موږ ځای په ځای تقریبا 20 سایټونه وکاته او د سیلیبم میورانیم د ریسرچ په سلسله کې زموږ خوږ ملګري واجد مشال خپله ډیټا کلیکټ کړه او زما سره زما نور ملګرو د دې علاقو د قدرتي ښایستونو، ابشارونو او ګور سوړو نه خوندونه واخیسته. نو زړه مې غوښته چې دا نظارې د خپلو کتونکو سره هم شریکې کړو. دا وخت مونږ شیرینګل نه واپسې وکړه او تاسو د الخیام په شیشه د دې علاقو د ښایستونو نه خوندونه اخیستی شئ. ډېره مننه. واپسې کې روان یو، زموږ سره ملګری اظهار هغه ډرایوینګ کوي، واجد مشال سره مخکې سیټ کې ناست دی، اجازه الله قراهي او منصور سره د مراد ملنګ شاته سیټ کې ناست یو او خپل دا کم ګروپ کم خوندونه چې دي هغه موږ د دې چکر نه اخلو. بالکل موږ تصویران هم وایسته ډېر په ابشارونو سره، د خوبصورت ځایونو سره، د سیند سره، ډېر ښه ځایونو سره تصویران وایسته او موږ یعنې که دا ټریپ موږ په روژه کې ولګو خو د دې نه موږ ډېر خوند واخیستو لکه دا روژه ده، یعنې موږ له ډېر خوند راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ملګرو وي چې نن موږ راغلي اوس زموږ ګران ملګري واجد مشال ریسرچ پراجیکټ و د امپل په هغه سلسله کې موږ راغلي یو قسم پلانټ و چې هغې ته سیلیبم وایي. د هغې په سلسله کې موږ راغلي وو. موږ وي چې د افر دې ته به ډیټا کلیکټ کړو. نو راتلو ټریپ دومره خوند وکړو چې موږ چېرته راورسېدو زموږ خو دا اراده نه وه. موږ خو چېرته بس چې صرف دیره پر ته انټر شو نو بیا به واپس شو. خو بس دې ټریپ دونه خوند وکړو، دونه مزیدار هوا او فضا دونه برابر وه چې موږ په راتلو کې د اپر دیر او د کې پي کې پروپیزا او یو ډېر ښکلي مقام شیرینګل ته راورسېدو. نو دارنګې تاسو په ویډیو کې نه یو بس موږ د شیرینګل نه راواپس شو، بلا خوندونه ملته واخیسته، ملګرو سره ګپ شپ ولګو، تصویران هم ویسته. اوس موږ د شیرینګل نه راووتو چیناران بیا اوس را روان یو. د شیرینګل چې کوم نیو روډ دی په هغې سره سونۍ تقابل شو. نو تاسو په ویډیو کې کتی شئ، ډېر مزیدار لوکیشن دی. بس دا خو موږ د واجد سره راغلي وو. د هغه د یو بوټي ریسرچ و چې نوم یې ساینسي نوم یې څه دی؟ سیلیبم میورانیم یې ساینسي نوم دی او هغه به موږ انشاءالله تاسو ته ځای په ځای باندې ښیو او په پښتو ژبه کې هغه په ازغکي باندې او سپینه غنه په دې باندې پېژندی شي. نو د هغې بوټي د لاسه او د واجد د دې ریسرچ د لاسه موږ ډېر ښایسته ځایونه ولده او دا وخت موږ اوس د شیرینګل نه راووتو په لاره باندې ځای په ځای سلایډینګ هم شوی دی. خوند کوي سایله پښتانه یاران سل ځله خفه شي خو بیلیږي نه. ډېرو ګرانو ملګرو څنګه چې ټولو ملګرو خپلې خاطرې ستاسو سره شریکې کړئ، نو همدغه د څه تحقیق په لړ کې د یو بوټي په تکل راوتي وو
په کوزدر کې دغه بوټي معلومات مونږ حاصل کړو خو اوس په بردر کې زما چې کوم مشر استاذ دی هغه ماته ویلي چې په بردر کې ته د دې معلومات وکړه. په دغه سلسله کې بیګا ما خپلو ملګرو ته ووی او زه د دغه ملګرو ډېر زیات منندوی هم یم چې زما په نیمه خوله باندې په دې روژه کې زما سره راووته. اگر چې څه ملګري خو د هغې ذکر ضروري ځکه نه ګڼم چې یاران دي نو دغه کور دی راپوري، څه ملګري پکې ډېر ګډوډ هم وو خو د هغې ذکر ضروري نه ګڼم. نو دغه ښایسته خاطرې ستاسو سره په دغه خاطر شریکو چې تاسو ته هم خوند واخلئ او د دغه پښتون وطن د غرونو سیندونو دغه چې کوم وسایل دي چې دغه تاسو ته در په ډاګه کړو. او بس په دغه سراج الدین سراج صاحب په دغه شعرونو باندې به دا ویډیو پای ته ورسوو چې ستاسو کره امن دی، مزې کوئ، دلته مو د وسپنو باران وکړو. ستاسو کره امن دی، مزې کوئ، دلته مو د وسپنو باران وکړو. او خلک په امرودو کې پیسې ګټي، موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. ستاسو یو جهان مننه.